بسم الله الرحمن الرحيم। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाएं। د جمعې مبارک ورځ ده او د ربیع الاول مبارک میاشت ده او نن 12 ربیع الاول دی. نو زمونږ زړه غواړي چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام مختصرا پیدایش بیان کو، بیا مختصرا د نبی علیه السلام وفات بیان. عزیزانو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کله پیدا شوه او بیا څنګه پیدا شوه؟ دا یاد ساتي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدایش او وفات دواړه په ربیع الاول کې شوه. او یو بل خبرم یاد ساتي چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدایش او وفات دواړه د پیر په ورځ باندې شوه. خدا درېمه خبره چې آیا 12 ربیع الاول کې د نبی علیہ السلام وفات دی که پیدایش دی، په دې کې لږې مسلې دي. وفات کې بیا اتفاق دی، ټول علما لیکي، د بریلیانو علماء که د دیوبند علماء ټول دا لیکي چې 12 ربیع الاول ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات شوه. کستاسو په خیال کې وي یو خبر استاسو د خیال مطابق دی 12 ربیع الاول ته مخکې 12 وفات ویل کېده. خیال هم دی مشرانو ته به دا خبره یادي کني، پلارانو نه بیا تاسو 12 ربیع الاول ته 12 وفات ویل کېده پهلا، بیا میلاد شو، بیا عید میلاد شو، بیا جشن عید میلاد النبی شو. دا کیسې به وروسته راغلي. که تاسو خیال کړی وي او تاسو په دې خبره ځان پوهه کړي نو پهله به ورته 12 وفات ویلې، دا بیا خیر دی. تاسو داسې نور مشران یې هغه نه تپوس. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا شوه یا په 8 یا په 9 یا په 12 ربیع الاول باندې. یو قول پکې 12 هم دی، خدایات ساتي عجیبه خبره ده. 9 قول پکې 9 د ربیع الاول پکې راجح قول دی، او د بریلیانو چې کوم مشر دی هغه پکې دا قول راغستی. نبی علیہ السلام پیدا شوه. څنګه پیدا شوه تفصیلی من مخکې کال بیان کړیو، او صرف اجمالا بیانوم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پلار دا عبدالله دی او موری آمینه بیبی ده رضی اللہ تعالی عنہما. عبدالمطلب رو لگید عبداللہ سے ابتے آمینہ بی بی اکڑلا. دا عبداللہ سے عمر 18 کال کی انٹر شویو. آمینہ بی بی دن 2 کال کشروا دی دوارو وادو. او اللہ ورطا بچے سوگ ورکی، یو بچے دے، اگر بچے دے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آمینہ بی بی فرمائی چې دا ماشوم محمد رسول اللہ زما په خېټه کې و، زبا چې په لاره کې ګرځېدم یو خاص سوری به په ما باندې د پاسه و. ولې دا سوری په ده نه و، دا سوری چې په دې خېټه کې کوم ماشوم و په هغې باندې و. آمینه بی بی فرمایي وایي زه به آب زمزم ته ودرېدم، خلکو به د هغې نه اوبه راډکول، هغه به لاندې و، او زه به چې لاړم اوبه به ما ته رابره شول، ما به خپله ترې داسې راډک کړل لاړم. وایي هغه جینکو به ما ته ویل چې آمینې ته مه ځه، ولې دا اوبه ستا دپاره بره راځي، موږ به په اسانۍ سره ډکو، څه به لاندې نه لاس ور دننه کو بیا به یې راوباسو. دا د چا کرامت و؟ دا د محمد رسول الله کرامت. بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مور په ګیډه کې و چې شام ته د تجارت دپاره یوه قافله تلله.
او پاغي کې عبد الله سے هم اجازت وغوښته چې زبم په دې قافله کې لاړ شم او لک تجارت په وکما. عبد الله سے په دې تجارت کې لاړ، بیمار شو، واپس راتک کې ډیر سختو ماماګانو کورې په مدینه کې وو. ټول قافلې والا اراده وکړه، دا خبره ځان سره طے کړله چې موږ به عبد الله سے په مدینه کې ماماګانو کر پریدو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پلار ماماګانو کر پاتې شو، بیمارو. قافله چې کله راغله امینه بیبي ورمخې ته ولاړه وه، ټولې ښځې ولاړې وې، دام پکې ولاړه. دا خاوند چې کله سفر ته لاړ شي ډېر وخت پس راځي نو بیا کور کې ډېره خوشحالي وي د ښځې باندې، ولې دا د سرسورې د ښځې دپاره. امینه بیبي هم په ګیټ کې ولاړه ده چې اوس به زما خاوند راشي، خو چا ورته وویل چې هغه بیمار دی او په مدینه منوره کې دی. یو څو ورځې تېرېده چې حضرت عبدالله صاحب د دې دنیا نه رحلت وکړو. نبی علیہ السلام پیدا شوی نه دی، شپږمه میاشت ده او د پلار نه محرومه کیږي. اوس چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا کیږي، روایاتو کې راځي وی دا ټول ستوري په دې شپه باندې د آمینه بیبي په کور باندې رڼا اچولې ده، ټیټ شوي دي ټول. دا ځکه چې انسانیت ته ښیي چې ای خلکو آسمانی مخلوق دې پیغمبر ته ټیټ شوی دی، که تاسو د دې پیغمبر اطاعت وکئ تاسو به الله داسې چمکاوئ لکه چې دا چمکاوي. دا انسانیت ته ښیي چې دې پیغمبر ته هغوی ټیټ شو، ټوله دنیا باندې رڼا ده. تاسو یې ومنئ، تعلیمات خپل زندګۍ کې راولئ، ټوله دنیا به ستاسو تابعداري، تاسو به دنیا کې چمکاویږئ، خلک به ستاسو عزت کوي، خلک به ستاسو ته د قدر په نگاه سره ګورئ. د نبي علیہ السلام طریقې د خپل زندګۍ کې راوله. مونږ خو د 12 ربیع الاول نه بل څه مقصد اخلو، مونږ خو په دې کې توی چې خوراکونه په ټول کال نه کړي، په دې کال کې را په دې ورځ را سر کوو. اوس په دې کې مونږ د پاره څه فلسفه پرته ده؟ دا فلسفه ده چې د هغې اطاعت وکړه، د هغې طریقې د خپل په زندګۍ کې راوله، هله به د هغې د راتګ مقصد ته حاصلېږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا ته راغلو. امینه بیبي فرمایي د ماشوم په پیدا کېدلو کې ښځې ته یو خاص تکلیف رسیږي، ما دا تکلیف نه دی کتلی. د ماشوم په ګېډه کې چې وي د هغې خاص خپل یو بوج وي. ما په دې 9 میاشتو کې د نبي علیہ السلام بوج نه دی لیدلی چې زما په ګېډه کې څه شی دی. چې کله پیدا کېږي او ډایرک رسول الله مبارک په سجده باندې پرېوځي، روایت کې راځي الټه شي بیا سیده شي اسمان طرف ته 2 ګوتې اوچت کړي. دا پیدا شو ډایرک. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا ته راغلو. عبدالمطلب صاحب چې کله خبر شو چې زمان وسې شوی دی ډېر زیات خوشحاله شو او راغلو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په غیږ کې واغسته او نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت الله شریف ته بوتله چې دته برکت حاصل شي. دته پته نه وه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپله برکتي سړی دی. دا کوم ماشوم چې بوزم د دې د برکته خو الله ټوله دنیا پیدا کړې. اوس دله خو دا پته نشته. د دوی به دا رواجو چې دوی به ماشوم بوتله او بیت الله شریف کې ته به بوتل ته به رسې تو راته وکړه چې دا ماشوم برکتي شي او ښه سړی ته جوړ شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم روان که عبدالمطلب صاحب په لاره کې یو کس ګوري وایي دا خو ډېر ښسته ماشوم دی. بل کس ګوري وایي دا خو ډېر ښسته ماشوم دی. هر سړی چې ګوري ښسته دی ښسته دی. چې بوی تلو واپس یې راوستو کور کې دا خبره وکړه چې په دې باندې زه نوم محمد
صلی الله علیه وسلم. ولی وای زکه چې زه په لار روانم هر سړی به تعریف کولو او محمد هم دې ته ویل کېږي چې په دنیا کې د ده نه زیات تعریف د چا نه شوي. تاسو خو عاشقان یې که نه؟ عاشقان یې محمد ویل کېږي ده ته چې په ټولې دنیا کې د ده نه زیات تعریف د چا ونه شي. واورئ یو څو شعرونه واورئ. یو فارسی شاعر وایي حسن یوسف دم عیسی ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسی ید بیضا داری، آنچی خوبا همه دارن تو تنها داری. زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ عجیبہ اشعار و ترجمه تاخیرہ کی کوما وی واحسن منک لم ترقت عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا د خپل د خاوند بارک عجیبہ اشعار وی لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء وشمس الناس تطلع بعد فجر وشمسی تطلع بعد العشاء. یو عرب شاعر وی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خایس بارکی او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ذات بارکی ان نلت یا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روزة فیها النبی المحترم من وجهه شمس الضحى من خده بدر الدجى من ذاته نور الهدى من کفه بحر الکرم. یو اردو شاعر وہی سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. دادا نبی علیہ السلام خائص بارک وہی سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے. وہی سوچتی ہوگی دنیا جب مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہوگی دنیا جب مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. دادا نبی علیہ السلام بارک شاعر حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی فرمائی وہی زماستر گستان خسته سړی نه دی لیدلی او نه خسته سړی ستانه علاوه مور پیدا کړی. وی ته د هر یو عیب نه پاکي داسې پیدا شوی لکه چې تا خدای ته ویلي ما داسې پیدا کړه. عایشه بیبي وی د هر یو خلکو دپاره نور زموږ نور چې کوم دی هغه نبي علیه الصلاة والسلام او د خلکو نور د سحر نه پس راځي زموږ نور د ماسخوتن نه پس ښکاره کېږي. دې ته وایي عشق محمد. نو نبي علیه الصلاة والسلام ډېر ښایسته و. عبدالمطلب صاحب دا وویلی چې ما د ده نوم محمد صلی الله علیه وسلم کېناست. نبی علیه الصلاة والسلام باره کې راځي څلور پیرې د هغې سینه پاکه شوې ده شق صدر ورته ویلی کېږي. یو د څلورو کالو عمر کې سینه ورته سریدلې ده او پاک کړې ده فرشتو. یو د 10 کالو عمر کې او یو چې کله نبوت ورته وحی ورته اوله راتله هغه ټایم کې یو چې کله معراج تتلو په هغه ټایم کې د نبی علیه السلام شق صدر شوی ده. نبی علیه الصلاة والسلام یو بله معجزه واورئ. عربو کې به دا مشهوره وه چې کله به یو ماشوم پیدا شو هغه به یې کلو ته لیږه چې د دوی باندې تازه آب و هوا ولګي او بل کلو کې ژبه مزیداره ژبه یې پښتو ژبه یې دلته په دې ښار کې موږ پښتو کې انګلیش او عربي ټول را جمع کړي دي او په کلو کې ښایسته پښتو وي. نو عربو به دا ځکه لیږل چې د دوی هغه عربي خرابه نه شي ګډه وډه نه شي او دویمه دې دپاره تازه آب و هوا پرې ولګي. نو بنو سعد قبیلې والا به راتله ماشومان به یې بوتله ښځې را روانې دي ماشومانو پسې. حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها هم پکې ده داسې وښې ده چې هغه ټول چې مخکې لاړه او دا ټولو نه وروسته پاتې شوی دی. چې کله راورسېده ټول سعد قبیلې والا ماشومان اغوستي دي دوی به دا ماشومان هغه څه پیسې به موله دې خلکو ورکول نو هغه غریبي وه د دې لپاره به دا ماشومان بوتله د هغې تربیت به یې بیا کولو. حلیمه سعدیه چې کله راغله ګوري هېڅ هم نشته یو یتیم ماشوم محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پاتې دی.
حلیمه سعدیه رضی الله تعالی فرمایي ما چې د ماشوم ته وکتل د خندل وای ما ویل چې اے حلیمې ټیک ده چې پلار یې نشته ټیک ده چې ما ته به پیسې میلاو نشي خو د دې ماشوم خندا دا د پیسو نه کمه نه ده. روایاتو کې راځي حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام واغسته نو دا خاوند مخکې شو او د سره دا ماشوم دا رستو کې ناستو اوخه نه پاسېدله ولې دا خود رهبر دی د دې مقام خو رستو نه دی د دې مقام مخکې دی هغه حق ریان شو چې دا اوخه څنګه نه پاسي چې کله ماشوم مخکې کو او دوی رستو شل اوخه پاسېده او روان اے روایاتو کې راځي نبی علیہ السلام ساجبه ذات دی تفصیل سره نه وایم روایاتو کې راځي وایي چې کله دا اوخه روانه شوه هغه سیټ نه د ټولو نه اخره دا ورسېده او دې سیټ نه داسې منډې وال لکه چې اس په منډه وي ولې د دواړو جهانو سردارو خلکو ویل چې کله لاره کې ورسره ملو شو دا ټول خو مخکې روان شوي وو نه چې دا کله ور ورسېده وایي ای حلیمې وایي تا بل اوښه را روانه کوئ نه نه هماغه اوښه ده خو پته نه لګي دا ماشوم مې چې راوسېده شی د اس مې په شان دې منډې وایي الله اکبر موږ خو ډېره خوا دې خوا روان یو محبت خو اصل دا شی و نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو موږ ته عجیبه تعلیمات راوړي دي دې اوښې منډې والې ورسېده حلیمه سعدیه فرمایي زما چیلیګانې اوچوي چې رسول الله مبارک راغی ټولو تنې دا د پیو نه ډکې شوې بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام وخت تېرېده 4 کاله تېر کړ ډېر واقعات دي واپس یې راوسته امینه بیبي ځان سره 2 کاله ایسار کړه 6 کالو شو د خپل د خاوند دیدار ته لاړه چې د هغې قبر ګورم هلته چې کله ورسېده امینه بیبي هم د دې دنیا نه لاړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډېر جړلي دي ډېر زیاتې جړلي دي ګورې جی هسې یو کیفیت ځان ته دا جوړ کړئ سوچ وکئ ځان سره هر یو کس سوچ وکئ 6 کالو ماشوم دی پلار ته لاړه او مور یې مړه شي او دا په داسې ځای کې چې بل څوک ویم نه مدینه کې تاسو اوس لاړ شئ کوم ځای کې چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام والد محترم دی هلته اوس آبادي نشته هغه ټایم کې به څه حالات او په داسې حالاتو کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ځان له پاتې شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډېر زیات چړاګانې وکړي خدا د الله فیصلې دي الله چې د خپله فیصله کوي په هغې باندې رضامندي پکار دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام راوست د خپل نیکه سره و نیکه یې وفات شو بیا تر سره و وخت تېرېدو 25 کالو عمر کې د خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها سره واده وکړه ګوره دا ځوانۍ کې هم څه عجیبه ذات و که نه داسې اعتباري سړی و چې خلکو به ورته صادق او امین ویلې داسې اعتباري سړی و چې کافرانو به منلو خدیجه رضی الله تعالی عنها ډېره غټه بزنسمینه وه خپل غلامان یې ولیږه وایي ما دپاره به تجارت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله تجارت وکړو څه به ګټه پکې راغله چې ګټه یې وکتله وایي چې یار دا سړی خو څه خالي نه دی وایي ده سره زه واده کوم سوال جواب یې ولیږلو وایي زه به پیله د خپل تره سره مشوره کوم داسې واده زه نه کوم واده یې ورسره وکړه تېرېدل 40 کاله او 6 میاشتو کې او 8 ورځو کې ورته پیغمبري ملاوه شوه پیغمبر شه زندگی 14 کاله په مکه کې تېر کړه او 10 کاله په مدینه منوره کې تېر کړه 14 کاله مشقتونه تاسو اورېدلي دي ما تفصیلي سره بیان کړي دي او دا 10 کاله بیا مدینه منوره کې رسول الله مبارک تېر کړه 9 کاله 9 میاشتې او 9 ورځې په مدینه کې تېر کړي دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام 29 سفر 29 دا میاشت د 29 نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مازیګر نه بس جنت البقیع کې یو جنازه وه بس هغه جنازې ته چې لاړ په سر باندې ډڼ راغی چې په سر باندې ډڼ راغی د عایشې بیبي د کور نمبر و دا درد یې سر یې واغستو عایشې بیبي کور ته لاړو چې دا سر مې ډېر زیات درد کوي بس دا د آخري 12 ورځې وې بس دا الله رسول صلی الله علیه وسلم چې کله لاړه هغه درد د تبې سره بدل شو د وفات نه 15 ورځې مخکې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل بیبي ته وفرمایل چې ای بیبي د 2 کوینه مختلفې مټکې راډکې کا
او یو لوښی را پیدا که په ما باندې واچوه چې زما دا بدن یخ شي سخته تبه مې ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې دا اوبه واچول، تبه یې لږه ګزاره وکړه، سر یې وتړلو. دومره عجیبه درد په سر باندې چې سر یې وتړلو روایاتو کې راځي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو یې تر زوی فضل ابن عباس او یو علی المرتضی دوی باندې لاس کې خصمانځه ته لاړ. ای عزیزانو، په کومه ژبه موته د نبی علیہ السلام د محبت داویداري. نبی علیہ السلام د مرګ نه 15 ورځې مخکې په دوو کسانو باندې لاس ږدي او جمع ته ځي. زما ستا دا کیفیت دی او که نه دی چې کله جمع ته راغی د غرمې لمونځ او صحابو ته د لمونځ نه مخکې ویې صحابو ما باندې د چا حق وي زه ولاړ یم، حق رانه واخلئ، هلته یې نشم درکولی. ای صحابو چا باندې مې زیاتې کړي ما نه حساب واخلئ. ای صحابو چاله مې سپېړه ورکړي ما نه سپېړه پورته کوي. د چا په توفیل سره چې به حساب کیږي، د چا په وجه چې ګناهګاران بخلی کیږي، د چا په وجه چې دنیا پیدا دی، هغه د خپل د مرګ نه مخکې څه وایي که ما چا سره څه زیاتې کړي وي ما نه بدله واخلئ. هلته وایي زه تاسو له بدله نشم درکولی. روایاتو کې راځي مونځ ته وړاندې شو، مونځ نه پس بیا همدا اوازونه کوي. یو صحابي راغو وایي ای د الله رسوله زما تا باندې 3 روپۍ دي، 3 درهمه دي. نبی علیہ السلام ورته فرمایي چې صحابي ما ته رایات کا چې دا 3 درهمه څنګه راکړي دي. هغه ورته وایي ای د الله رسوله تا ته یو فقیر راغی او تا سره پیسې نه وي، تا ما ته ویل چې قرض راکراله دې فقیر له ورکم بیا به تعالی درکم، هغه 3 روپۍ پاتې دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره 1 روپۍ هم نه وه. فضل ابن عباس صاحب ته وایي ای زما نه تر زویه زما دا قرضه خپل په ذمې باندې اخلي. هغه ورته ویل چې آو وایي دا قرض بیا دله ورکړه. د ماسخوتن لمونځ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مونځ ته وړاندې کېده، بېهوشي پرې راغله، ډېره سخته تبې وه او د سر درد د انتها ته رسېدلی و. چې کله هوش کې راغی وایي مونځ شوی او که نه، وایي ای د الله رسوله تا ته انتظار دی، موږ چېرته مونځ کوو. ای د دواړو جهانو سردار نه علاوه مونځ مزه نه ورکولو. بیا بېهوشه شو، بیا چې هوش کې راغی مونځ هم وکړو، وایي ای د الله رسوله مونځ چا هم نه دی کړی، تا ته انتظار کې دی. درېیمه پیره بېهوشه شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله هوش کې راغو وایي مرو ابابکر صلی بالناس. ابوبکر صاحب ته ووایه چې زه بس پاتې شوم. صحابه وایي ای د الله رسوله که چې روان وي وایي صحابه په الله م سپارم. د جمعرات ورځ د ماسخوتن لمونځ دا ابوبکر صاحب وکړو. 19 لمونځونه ابوبکر صاحب کړي دي. ولې د جمعرات د اول لمونځ، جمعې 15، د هفتې 15، د اتوار 15 او د پیر سحر لمونځ دا ابوبکر صاحب امامتي کړې ده. نبی علیہ السلام راتلو دا نه چې لمونځ یې پرېښی دی. ابوبکر صاحب وړاندې شو مونځ ته، نبی علیہ السلام ورپسې شاته ودرېدو، کېناستو او مونځ یې وکړو. اخري چې کله د پیر په ورځ سحر لمونځ شو، نبی علیہ السلام داسې پرده کې راښکاره شو، ډېر سخت بیمار پرده کې راښکاره شو. او صحابه انس سے فرمایي وایي موږ داسې شو لکه چې موږ اړو مونځ کې نه وو ولاړ. وایي موږ ټول نبي علیہ الصلوۃ والسلام ته کتل. وایي موږ داسې شو لکه چې مونځ ته بلکل ولاړ نه یو. وایي بیا چې کله نبي علیہ السلام سوچ وکړه چې یاره د دوی دا توجه بدلیږي، وایي پرده یې واپس بند کړه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اشراق په ټیم خپل بیبیانې را جمع کړه، حل نه وایي چاته. د خپل لوري راوستله فاطمه رضی الله تعالی. وایي فاطمې وایي زه خو روان یم. فاطمه په ژړا شوه، وایي زما پلاره دا ته څه وایې موږ ته؟ وایي غوږ که فاطمې، وایي ما پسې به اول ته راځي. فاطمه په خندا شوه، وایي دا خو ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې اول زه یم چې تا پسې به راځم. شپږو میاشتو کې فاطمه رضی الله تعالی عنها دنیا نه لاړ. نبی علیہ السلام حسنین راواغسته او داسې د خپل په غېږ کې ونیوله. وایي ای الله دا زما د سترګو یخوالی دی، دې حسنینو سره زما سترګې دا یخیږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام راغی، وایي حضرت اسرائیل علیہ السلام اجازت غواړي. وایي ورکه اجازت، را دننه شو. وورې ښه، وایي السلام علیک یا رسول الله صلی الله علیه وسلم. اے اسرائیل فرمایي وایي ای د الله رسوله اول کسی چې ستا را دننه کېدلو نه ما اجازت واغسته، اول کسی چې ما تا ته سلام واچولو، ما کله چاته سلام نه دی اچولی، نه مې اجازت غوښتی دی. وایي ای د الله رسوله زه الله را لېږلی یم.
کستا زړی پاتې کېږي نو عمر بدله درکي او کنه زی نو زی را لېږلی تا پسې وی اے اسرائیل که څه تاته ووایم چې ما نه روح واخله وی ته به ما نه اخلې وی دا الله حکم دی نبي علیه صلات وسلام سترګې داسې وخوځولې چې داسې وې وی ښه یو کار وکړه الله ته دا ووایه چې زما نه پس به زما د امت سره څه کې ای بدبخته امت ته کوم ځای روان وی زما نه پس به زما د امت سره څه کې هغه لاړ د الله په حضور کې الله ورته فرمایل چې رسول الله مبارک ته ووایه چې ستا امت به زه ځان نه پرېږدم وی ښه اوس صحیح ده اللهم رفیق الاعلی دلته ورته یو خبره کوي چې کله دا اجازت ته غوښتلو نو یو خبره ورته وکړه ان ربک الیک لمشتاق ای پیغمبره الله پاک دا فرمایلی چې که د ده خوښه یې ټایم د تیر کي خو رب د نبی علیه السلام د ملاقات ډېر شوقین دی الله وایي چې زه د رسول الله مبارک سره ملاقات وکړم دا شوق مې دی نبی علیه الصلاة والسلام ورته اجازت ورکړه او د پیر په ورځو 12 ربیع الاول نبی علیه الصلاة والسلام د دنیا نه لاړه نبی علیه الصلاة والسلام انس سے فرمای وای ما د نبی علیه السلام نه تپوس وکړه چې دا الله رسوله تا ته به غسل څوک درکوي وای زما اهل بیت تا ته به کفن څوک درکوي وای زما اهل بیت وای تا به قبر کې څوک کوزوي وای زما اهل بیت وای تا باندې به جنازه څوک کوي وای زما جنازه به داسې کېږي چې ما کله ولامبه وای کفن راته واچوئ ما به پرېږدئ اول به په ما باندې الله د خپل رحمت راوړي بیا به په ما باندې دا لوی لوی فرشتې خپل رحمت راوړي تاسو به نه راځئ هغه پورې اجازت نشته هغې نه پس به دا نورې فرشتې ټول راځي ما باندې به دعاګانې کوي او بیا به زما اهل بیتو کې سړي راځي بیا به ښځې راځي بیا به مهاجرین راځي بیا به انصار راځي نبی علیه صلات وسلام 12 ربیع الاول کې د دنیا نه چې کله ځي او دوه خبرې کوي عزیزانو یو وایي الصلاه الصلاه روایاتو کې راځي اواز یې ټپ شو وایي الصلاه الصلاه صحابه غوږ یې ایښی چې رسول الله مبارک څه وایي وایي الصلاه دویم خپل نوکرانو سره غریبانانو سره یتیمانانو سره ښه سلوک کوئ او نبی علیه الصلاة والسلام په داسې حالت کې دا دعا یې کوله اللهم رفیق الاعلی اللهم رفیق الاعلی د دنیا نه د اشراقو په ټیم کې نبی علیه الصلاة والسلام رحلت 12 ربیع الاول 632 عیسوی سالو 7 جون سخت گرمی وا 11 هجری وا 12 ربیع الاول او د اشراق ټیمو نبی علیہ السلام دی دنیا نه لاړ الله دې عمل کولو توفیق را نصیب کی خدای پاک دې محبوب پیغمبر سره زمونږ مینه زیاته کی په نن ورځ باندې ډېر درود پې ووایئ او ډېر زیات دعاګانې وکړئ